أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سورة القيامة. مخی آیتونو کې تذکرہ وا، قرآن کریم باندې تعظیم مکوا، قرآن کریم د قیامت د پاره ویل پکار دی، قرآن کریم تفسیر راضی با احادیثو کې کله چې قرآن کریم تا ذکر شو بیان شو نو بیا تابعداری کوا. قرآن کریم به ویلې کېږي نو ته هم وایا، د دې بیان د تشریح دا الله وی د بزکم ناغه د احادیثو په ذریعہ باندې د هغې تشریح د الله د طرف نه شوې ده. اوس د آیتونو کې تذکره کوي چې بعضې خلک داسې دي چې دنیا خوښوي او آخرت پرېږدي. بیا د قیامت حال پیش کوي. قیامت پر ورځ باندې دوه قسمه مخونه به وي، یو به تر و تازه او یو به خړي، یو به پریشانه وي. دا یو قسم چې تر و تازه به وي نو خپل رب ته به ګوري، او دا بل چې پریشانه وي خړي نو دی به دا خیال کوي چې منگ سره به داسې چل کیږي چې ملا براله ماتئ. بیا کله چې د مرګ حال راځي، مرګ سلګۍ راځي، زنکدن راځي، مرګ شروع کېدو وخت راځي، نو په هغه وخت کې بیا د خلکو سحالي سوی دا غي تذکره کوي. د سړي د خپل حال سي پنډۍ د پنډۍ نه تاوش، بس نور څه نشتی، الله طرف ته تللی. دنیا کې د سړي بدني عبادت، مالی عبادت د الله د پاره نه دی کړی. تکذیب یې کړلی، د قرآن یې تکذیب کړلی، د قیامت نه تکذیب کړلی، مخ یې اړولی، او دی لګیا دی په دنیا کې فخر کوي، تکبر کوي، نو هلاکت دی ولا. الله وایي ما ته څه نه پیدا کړی، نو ستا څه خیال دی دغسې عبس به یې ته څه دغسې پیدا شوی، ستا سره به حساب کتاب نه کېږي څه. هغې تذکره کوي. الله په ژوندي کولو باندې قادر دی، د هغې تذکره به کوي. کلا بل تحبون العاجله کلا چرې داسې نه ده پکار لکه څنګه چې د خلکو خیال دی. کلا بل تحبون العاجله بلکې تاسو خوښوئ، دوستی کوئ د دنیا سره، خوښوئ تاسو په تادۍ سره کوم شی چې د تادۍ دی نو دا خوښوئ. عاجله وی دنیا، تذرون الاخره و آخرت پرېږدئ. خلک لګیا دي خبرې کوي، وی
یو نقد دے یو ادار دے، نقد دے او نسیان دے. دنیا چې دا خو نقد دا او آخرت چې دا خو نسیان دے. نو خلق وی نقد خدی لکی نو خدی او چې کم نسیان نو هغه که ډېر نه دي خوي. دا د خلکو خیال دی. نو الله رب العزت وی او تاسو دا خلق ډېر خلق داسې دي چې هغوی دنیا خوښوي، د دنیا سره مینه ساتي او آخرت پریږدي. کلا بل تحبون العاجله، بلکې خوښوئ تاسو ژوند دنیوي، خوښوئ تاسو د دنیا لره، خوښوئ تاسو هغه شی چې هغه حاصلېږي په تا دی. بعضې څیزونه داسې خوښوئ تاسو چې ښکاري په سترګو باندې، سترګو باندې ښکاري نږدې دي، ظاهري اسباب دي. وتذرون الاخره، او پرېږدئ تاسو آخرت لره، تاسو آخرت پرېښودی دی، دنیا یې واغستې ده. تاسو دلته یې کوم شی چې په ظاهر کې ښکاري هغه اخلئ، او کوم شی چې نه ښکاري هغه پرېږدئ. وجوه یومئذ ناظره، قیامت ورځ چې کله شي نال دګې مخونه به دوه قسمه جوړ شي د خلکو. یو به هغې چې هغه به نیکاني نو بل به بداني. وجوه یومئذ ناظره، مخونه وی په دغه ورځ باندې ناظره، تر و تازه وی، تر و تازه وی. الی ربها ناظره، خپل رب ته به ګوري. کم چې تر و تازه خلق دی، مؤمنان خلق دی، مسلمانان خلق دی، ناغي به تر و تازه نو خپل رب ته به ګوري، د رب ملاقات به کېږي. نورو ځینو کې هم راځي خپل رب ته سره ملاقات به کوي. د رب دیدار به نصیب کېږي. مسلمانان دي، مؤمنان دي. نو بعضې خلک پکې داسې دي. نو قرآن کریم کې مختلف ځینو کې وایي رستم راځي. کم چې کافر خلق دي ناغه یومئذ لمحجوبون، د ملاقات د الله نه به په هغه ورځ باندې منئ. تذکره راځي د دې چې کافر به د ملاقات نه منئ. نو مطلب دا چې بل طرف ته مؤمن دی، مسلمان دی، نو هغه به کوي. د الله دیدار به ورته نصیب کېږي. الله دې زموږ ټولو نصیب کړي. وجوه یومئذ ناظره، مخونه به یې په دغه ورځ باندې ناظره، تر و تازه به وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړله، نظر الله امران، الله دې هغه سړی مخ تر و تازه وساتي، الله دې هغه سرسبز و شاداب کی، الله دې هغه خوشحاله کی. سګی سمع مقالتی، چې زما خبره واوري، کله زما خبره واورېده نو فوعاها، نو هغه یاد کړه، نو بیا یې ورسوله نورو ته، اداها، هغه نورو خلکو ته ورسوله. فرب مبلغ عوام سامعین. وجوه یومئذ ناظره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا کوي، دغه تر و تازگی به چاته میلاویږي، یو د دنیا د یو د آخرت. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله دې تر و تازه او شاداب ساتي. سوکو نظر الله امران وی سمع مقالتی، ما خبر اوري، نا بیا بل ته رسي، دین واورېدو، دین یې زده کو، نورو ته رسي. یو خبره یاد کړله، یو خبره ورته رسېدله، نه هغه لګیا دی بل ته رسي. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چاته چې تر و تازگی میراو شوه د آخرت په ورځ باندې، نو دا سړی د خپل رب ته ګوري، د رب دیدار به دته نصیب کېږي. ولې دنیا کې هغه کارونه کړلي چې هغه د رب د رضا و. ووجوه یومئذ باسره، او مخونه به یې په دغه ورځ باندې باسره، خړ به یې، ترش به یې.
بل وی تور بئی مخی ویلو بعضی مخونه با سپینیگی و بعضی مخونه با توریگی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه سمخونه بئی پا دونت بائی سپینیگی با سمخونه با پا دونت بائی داسی توریگی با نو کم چی مخونه سپین شی نو تبایی لکی ازای جنت تا دا چا مخونه چی تور شی ناغت بیا کفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کڑا رستو دا ایمان نا دارنگی حالت کی وئی تب یزو وجوہ اہل السنتی سوچے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بانے عمل کئی داغی مخونه بس پینیگی او تسود وجوہ و تسود وجوہ اہل البدعتی او توری کی با مخونه د مبتدعینو دا خلقو چاگه دا پیغمبر دا طریقی خلاف کئی نسوک دا پیغمبر دا طریقی معنی عمل کئی ناغی مخونه بس پینیگی او سوک چی خلاف کئی نو داغی مخونه با توریگی نو دلگی ما غدی وجوه یومیز ناظرہ ووجوه یومیز الى ربها ناظرہ ووجوه یومیز باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ خیال بکئی دے گمان بکئی دے ان یفعل بها فاقرہ چکار بکولے کی د سرا آغا سچ د ملاماتی فاقرہ فقر دے ملائماتی فقر فقیر دارنگی فاقرہ مخی منگا کتابون کوئی دا بعض زناور دی فقاریه دی و بعض غیر فقاریه دی بعض زناور داسی دی چی داغی دملا اڈو کے یی او بعض داسی داغی ملا اڈو کے نہیں فقاریه غیر فقاریه بے دا فاقره دی ایو فعل بها فاقره چی کار بکولے کی دا سرا چی ملا بولا ماتی یا کولے کی گی با دا سرا سختی با کولے کی گی بولے دنیا کی دا خبر نو من لی کنا اللہ حکمی نو من لے دا قیامت نہ منا جی کلا قیامت شو نا حال تک بدے خیال کی او دا قیامت شو اس ما سر بیا گوری کلا دا سے خبر نہ دا پکار خلاف نہ دے پکار اذا بلغت التراقیہ کلا چی با ارسی سا غٹ مرائیتا مرکنڈی تا ارسی کلا چی سارا روان شی دخپون را روان شی نرازی رازی رازی نو مار زڑت را ارسی بیا بزرنا جو پبر رش نو کلا چی ارسی سا غٹ مریتا وقیلا ویلے شی من راق سوک دے دمچ سوکشتے دمچ ان کے دلدگی قیل ویلے فائل نہ دے معلوم ہوئی مفسرین لکی سوک وی دے ویلے کی ما من راق سوک دے آغا چی دا صاحب اوچتائی ملائک کو یو بل سر خبری کی او دے نیک بخت دے کہ بدبخت دے دا با نیکانو آغا زیت اوڑے کی یو کدا بدانو آغا زیت اوڑے کی ملائک یو بل سر لے گیا دی خبری کی قیلا من راق سوکشتے سوک دے آغا چی آغا بے دا صاحب اوڑی دا روح بوڑی دا روح بسوک اچتائی دویم میں لگی راق دم اچون کی تا خلق پختو کی مویو پلان کی دم کر لے خواہ نا دم دا ملائکو آغا دیں او چتولی کلا دم اچولی کلا پمانا دا خطو باندی دے ترقا فی السماوی او خطو توی
نو من راغ څوک شته دم اچونکی. یو مطلب دا دی چې کم کسان چې خوا او شا کې ناسي نه هغه یو بل ته وایي هلکه دې سړي باندې خو تکلیف دی نو څوک شته دم اچونکی چې په ده باندې دم واچوي. یا دا قیله باندې دا سړی په خپله باندې وایي کم سړي باندې چې حالات راغلي سختي پرې راغله سینې نیول لها سینې باندې لاس یې ښودی دی ولې تکلیف دی پرې که نه. کله چې ساره روان چې راځي نو کله چې د زړه نه وځي نو دغه وخت کې سخت بوج په سړي باندې راشي دړ پې راشي سینې نیولي ادا خو سام مګر ګورو اینو چا باندې چې کله دا هارت اٹیک وشي نو هلته د په سینه باندې دړ شي د باندې خولې راشي د تلو نه دی وځي به د پرېوځي. وقیل نو ویلی شي نه دا هر یو سړی وایي هر یو مړی وایي کم چې مړ کېږي دی وایي من نو دې سکته ده پکې وي ویلی نه شي من راق څوک شته چې ما باندې دم واچوي ورشه پسې مولې سې پسې منډه کا مولې سې پې دم واچي چر شی دی تکلیف دی پې وظن انه الفراق او خیال بو کې دی چې دا وخت دی د بلتون دا وخت دی د جدای یا دا وخت دی د سختۍ وخت راغی د بلتون وخت راغی جدای وخت راغی جدا کېږي نو د خلکو نه جدا کېږي نو روح به د بدن نه جدا کېږي. والتفت الساق بالساق او تاو وشي پنډۍ د پنډۍ نه کله چې سړي باندې تکلیف شروع شي نو د پنډۍ نه تاو کېدی او زور وله ورکي هغه ځای نه سا را روان شي راځي زړه ته راجمع شي. نو والتفت الساق بالساق او تاو وشي پنډۍ د پنډۍ نه دا مخکې خیال انه الفراش دا وخت جدای دی نو چرته به ځي الى ربک استا رب طرف ته یومئذ په دغه ورځ باندې المساق تللی بوتللی هلته به ځې بل ته تلل نشتي. ولا صدق ولا صلی نو دې سړي نه تصدیق یې کړلی او نه مونځ کړلی نه عقیده برابر وانه عمل برابرو نے بدنی عبادت اللہ لکاؤن نے مال عبادت کاؤ تصدیق کون کہنا فلا صدقہ تصدیق کون کہنا انہیں تصدیق کر لے انہیں منز کر لے تصدیق کون کہہ دا قرآن کریم نو تصدیق کون کہہ دا قیامت نو ولا صلی اللہ نے منز کر لے نے منز کر لے نو یاد اللہ دا پارا بندگی نہ دا کڑی بندگی اللہ نے خاص کڑی فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى نے تصدیق کر لے انہیں منز کر لے منز بعد خلق لگیا دے خوکی نا منز آغا طریقی بائی کول پکاری چی آغا پیغمبر کڑے خوا پیغمبر چی سنگا منز کر لے نا آشان منز کول پکار خبری پکې راځي بعضی کارونه بګې منګه کوو بعضی نه کوو. احادیثو کې دوه قسمه احادیث راغلي یو کې یو شان عمل نه بلکې بل شان دی منګه د هغې خبر ادا کو چې کوم د قرآن کریم سره زیات مطابق یې هغه منګه اخلو بل پریدو منو چې دا بل هم صحیح دی لیکن عمل په دې باندې کوو په دې کې عافیتي بل دا دو قسم اعمال نو کم یو راجح دے کم یو مرجوح دے دا ترجیح دا قرآن کریم په ذریعہ باندې ورکو بل دای چې کم یو باندې عمل کم په دې باندې حکم کو په دې بل باندې حکم
نو هغې بیا مختلف د ترجیحاتو خبري کم افضل لی او کم غیر افضل لی دو کارونه دي نو کم یو ښه دی او کم یو ډېر ښه دی ښه خو ټول دي ښه ټول دی خو یو ښه دی او یو ډېر ښه دی که نو ثواب به په کومې کې ډېر میلاویږي نو هغه زمونږ ائمو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه ملګرو هغه دا بیان کړي موږ ته ابرز ما ویلو یو د هغه زمانې عالم دی چې هغه صحابه لیدلي تابعین لیدلي صحابه لیدلي بعضې نو د هغه سړي تشریح هغه به زیاته مقبوله که نه د 15مې صدۍ د سړي به زیاته مقبوله وي 15مې صدۍ کې راغلی دی وایي زه په دې حدیث باندې ښه پوهېږم وایي دی ګوګل مولا دی بعضې پکې ګوګل مولا هغه څه مسله ته راشي هغه ګوګل کې وګوري دی ګوګل مولا خدا لیکلي ګوګل خبره جدای کله یو خبره راشي د هغې وخت مخکینی په کار دی که وروستنی په کار دی یې پته نه کله چې عالم تا ته خبره کوي نو هغه به هغه خبره کوي چې هغې د هغه وخت مناسب خبره ګوګل مولا یو خبره کوي باید خلک زمونږ چې ګمراه کېږي اوړي نه په دې باندې اوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څه کسانو ته راغلو یو سړی پکې مړ شوی و هغه جهاد کې زخمی شوی نو هغه ته د غسل ضرورت شو نو هغه وی چې ما دپاره دا اجازه شته چې زه تیمم وکړم خلکو ته یې نشتي اودس پکې غسل پکې هغه غسل وکړو د هغې د وجې نه خبره او د اورانه شوه او د هغې د وجې نه وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله دې دا خلک پوه کړي الله یې تباه کړي کله دا الفاظ به لیکي موږ پښتو کې مو خوار شي وایي که څوک خوار نه شي خبرې کوي داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل نو ویلا دا خلک تباه کی دی دا سړی قتل کو او شریعت کې ولا اجازت ورکړی شی دی ته په داسې حالاتو کې تیمم کولی شي نو بل سړی راشي تیمم دی ورو موټ سړی دی داسې کې تیممونه کوي ولې قرآن کریم کې حکم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه خلکو ته خیرې کړوې چې هغې ورته اجازت نه ورکړی د تیمم نو زه تیمم کوم هر وخت کې تیمم کوي روح موټ دی تیمم کوي لږې وس هړلی سړی د ګرمۍ نه خرابېږي دی نه لږه زه تیمم کوم اودس نه کوم وایي هلته ولې حدیث کې ولې نه دی راغلی قرآن کې نه دی راغلی تیمم د دې وخت پیژندل غواړي دا کم وخت کې تیمم کول غواړي تیمم کول پکار دی او کم وخت کې به اودس کې اوبو استعمال به کله کې د تیمم استعمال د خاورې استعمال به کله کې ای وختونه پیژندل غواړي سړی نه پیژني هر یو سره په یو ډانګ باندې وایي نو کله کېږي د دې باندې بس کو الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي